شروع کوم په نامه د هغه لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دغه ټول ملک کې ټول ټاکنې روانې دي او هماغه ټول ټاکنو اثر په تحصیلي تنګي کې هم دی، په ضلع چارسده کې هم دی. هر امیدوار لګیا دی خپلې هلې ځلې خپلې منډې ترړې دغه جاري دي. دې وخت کې راغلی و حاجي نصر علي صاحب له د کوم خدمت چې د چا نه پټ نه دی، د کوم هغه کار او زیار چې د چا نه پټ نه دی، د کومو چې د عام ولس لپاره په زړه کې یو مینه ده، هغه د چا نه ورکه او یا پټه نه ده. تاسو به په تیر بلدیاتي الیکشن کې لیدي وي چې هغه په آزاد حیثیت باندې راغی، په آزاد حیثیت باندې ودرېد او په آزاد حیثیت باندې په دغه تحصیلي تنګي کې ډېرې لوی سیاسي ګوندونه دي کوم چې یو لوی او اوږد تاریخ لري. د هغې باوجود حاجي نصر علي په دغه علاقه کې ځان وپېژنده او ځان یې په خلکو ومنه او په هغه الیکشن کې په ډېرو لږو ووټونو باندې هغوی پاتې شو. هغوی له راغلي وو او دا ځل هم هغوی په الیکشن کې حصه اخیستې ده د اینې 24 نه او د پی کې 62 نه هغوی لګیا دي الیکشن کمپین جاري ساتلی دی او په آزاد حیثیت باندې ولاړ دي. د هغوی انتخابي نښه چې کومه وه هغه بلدیاتي انتخاباتو کې هم انارو او په دې جرنل الیکشن کې د هغوی انتخابي نښه چې کومه ده هغه انار دی. د هغې نه به تپوس کوو د الیکشن د هلو ځلو په حواله باندې، د دغې تنګي د هغې کمو او محرومو په حواله باندې کومې چې د دوی په ذهن کې دي. حاجي صاحب د ټولو ناول ستاسو مننه کوو د وخت راکولو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو زه ستاسو د میډیا والا شکریا ادا کوم چې زموږ ځای پورې رالی او زموږ دا پیغام عوامو ته رسوئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ټول ملک کې د جنرال الیکشن هلې ځلې شروع دي، همدغه رنګې موږ هم دا اراده کړې ده د عوامو په غوښتنه باندې کوم چې موږ بیډي الیکشن کړی و او هغې کې د دې کلي علاقې د دې تحصیل عوامو ما باندې ډېر پوره اعتماد کړی او خپله قیمتي رایې چې وه کومه اوټو ډېر په ښه طریقې سره ماته راکړی و. په لږو اوټونو باندې زموږ ناکامي راغلې وه، نو همغه وجه ده د دې کلي علاقې د عوام چې کوم دي دا غواړي چې یاره تاسو میدان ته راشئ او د دې کلي علاقې چې کومې ستونزې دي کومې مسلې دي هغه حل کړئ. ګرانه نه ده یو طرف ته دومره لوی سیاسي قوتونه، یو دومره لوی تاریخ چې د هغې نه را روان پلار په نیکه را روان پارټۍ او بیا تاسو په آزاد حیثیت باندې ولاړه، ګرانه نه ده. اصل کې که تاسو وګورئ زموږ ملک کې جمهوریت دی، هر چاته دا حق حاصل دی چې هغې خپله کومه ویژن لري، کوم منشور لري د دې کلي دپاره د دې علاقې دپاره د کوم خدماتو سوچ کوي، د کومو مسلو حل لري، نو هر چاته دا حق حاصل دی چې زه یم چې په دې کې حصه والي. دغه رنګې زما که خپل کم نیت دی، کومه توقع ده د دې قوم دپاره، د دې ملک دپاره، د دې خاورې دپاره، هغه دا ده چې کومې مین مسلې دي. مثال په طور دې وخت کې که تاسو وګورئ زموږ ملک ډېر د بحران سره مخ دی، د ډېرو ستونزو او د ډېرو مسلو سره مهنګایي د ډېره زیاته، د بجلۍ کمی دی، د تعلیم کمی دی، د کم چې وړې مسلې دي کوم چې ډېر مخکې کولو، د ګیس مسله ده، د روډ مسله ده، د ټرانسفارمر مسله ده. زما خپله دا سوچ دی چې زه د دې کلي علاقې په هغه لحاظ باندې خدمت وکړمه چې کم کول غواړي او کم دوی ته کمی دی. څه داسې دي چې هغه تاسو ګڼئ که فرض که تاسو کامیاب شوئ چې په دغې تنګي او یا په دې پي کې 62 کې یا په اینې 24 کې داسې کوم څیزونه دي چې هغه د نورو سیاستدانانو نه پاتې دي او تاسو الله کامیاب کړئ، نو لومبنی فرصت کې به د هغې د حل کولو کوشش کوئ؟ که تاسو وګورئ زموږ ملک کې مسلې ډېرې زیاتې دي، خو زما په خیال زما چې کوم سوچ دی والله کامیابي راکړه، نو زه به د تحصیل ته، د کلي ته، د علاقې ته، د ضلعې ته د روزګار مواقع ورکوم چې زما دا ینګ کول چې کوم دی که تاسو نظر واچوئ نو ماشاءالله زموږ د دې کلي علاقې پښتانه تکړه او قابل خلک دی، چا بي اے کړې ده، چا ام اے کړی دی، چا ښه ماشاءالله ښه تعلیمونه کړي دي، خو هغې ته دغسې نه میلاویږي چې هغې د یو فروټو ګاډۍ ته ولاړ دي یا د یو سبزۍ ګاډۍ ته ولاړ دي. زه به د کوم چې تیر شوي نمایندګان دي د هغې کارکردګي کم وګڼم. په کار ده چې دې خلکو ته پوسټونه ورکړی شي، برتۍ ورکړی شي، نوکرۍ ورکړی شي، روزګار ورکړی شي. زما دغه سوچ دی. راته وایه چې دې وخت کې ستاسو الیکشن کمپین څنګه روان دی؟ حلقه ډېره اوږده ده او بیا اینې 24 چې کوم ده هغه ډېره اوږده ده.
نو دغه الیکشن کمپاین نه مطمئن څومره یې او د خلکو ریسپانس څه دی؟ اصل کې که تاسو وګورئ نو موږ په دې باندې ډېر مطمئن یو چې موږ ته یو انتخابي نشان چې کوم زموږ په بي ډي الیکشن کې وو هغه انتخابي نشان یې موږ ته دوباره راکړی انار. نو د هغې په وجه باندې موږ ته 50% کمپین چې کوم دی دا اسان شوی دی او دا شوی دی او د عوامو چې کومه مینه ده که تاسو وګورئ چې زه وځم نو په دې کلي علاقه کې مخکې نه هم پاتې کېږم او اوس هم یم هغه مینه لري هغه محبت کوي چې هر څوک سیلفین یې علي او ماشاءالله هغه مینه راکوي چې زه مطمئن یم چې انشاءالله په بي ډي الیکشن کې ما باندې کوم دوی پوره اعتماد کړی او توقع یې کړی او کوم مرستې کړې وه ما سره همغه رنګ انشاءالله په جنرال الیکشن کې هم امید لرم چې همغه رنګ به ما سره مرسته او تعاون کوي. تاسو پاکستان تحریک انصاف سره هم تعلق لرئ خو د هغې طرف نه تاسو ته هغه ټیکټ میلو نه شو او د هغوی دا خیال دی بلکې مشرانو ته یې دا نومونه هم لیږلي چې پلانکې آزاد ولاړ دی. نو پاکستان تحریک انصاف سره ستاسو تعلق شته او که فرض که پاکستان تحریک انصاف تاسو د پارټۍ نه وباسي بیا به لایمل سي؟ که تاسو نظر واچوئ او تاسو ته پته وي نو مخکې چې ما کومه میډیا له کومه انټرویو ورکړې د هغې کې زما همدغه یو خبره ده چې زما همدغه یو پارټي ده پی ټي آی هغه سپورټ کوم او د هغې د ټیکټ خبره که تاسو وګورئ نو زما په خیال زما کنفرم وه د ټیکټ خبرې زموږ شوې وې خو حالات داسې جوړ شو چې هغه ټول سیسټم یې چینج کو. اوس که څوک وایي چې ما ته ټیکټ راکړی دی نو څوک دې کنفرم کړي چې یا عمران خان په دې باندې ساین کړی دی او زما ټیکټ کنفرم دی نو زه به ورسره ومنم. که د پارټۍ د طرف نه ما ته څه دغه راځي نو ما د پارټۍ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د 2018 نه چې کوم 2018 کې الیکشن شوی و هغې کې ما خپل حتی الوسه کوشش د دې پارټۍ دپاره کړی د دې کینډیډیټانو دپاره ما خلکو ته ذمهوارۍ اخیستې وي خو هغه کینډیډیټ یا به د هغې څه کمی یا به څه وجې هغه د عوامو په رای باندې پوره هغې هغه کارکردګي ښکاره نه کړه. عوام ترې خفه دي د دغې وجې نه ما په خپله دې میدان کې قدم کېښود چې یاره زه د دې کلي علاقې خدمت وکړم او پی ټي آی سره به زما تعلق بحالي. په آخره کې که خپل د پی کې 62 یا د ان ایچ 24 عوامو ته څه پیغام ورکوئ زموږ شیشه حاضره ده؟ زه د پی کې 62 او د ان ایچ 24 عوامو ته دغه یو پیغام ورکوم چې ماشاءالله عوام اوس ټول فویه دي چې کم کینډیډیټ او کم نماینده او کم د ځان دپاره راوتی دی د خپل جیب د غرض دپاره راوتی دی او کم کینډیډیټ کم نماینده د دې ملک دپاره د دې خاورې دپاره د غریب عوام دپاره راوتی هغه د عوام اوس هغه پیژندلي دي. عوامو ته دغه پیغام دی چې وګورئ که کم نماینده کم کینډیډیټ ستاسو په معیار برابري او دا ګڼئ چې د دې کلي علاقې خدمت به کوي هغه ته خپله قیمتي رای خپل اوټ ورکوئ. ډیره مننه کوو. ګرانو کتونکو 8 فروری دغه د ټولټاکنو ورځ یقینا په دغه ورځ باندې راووتل خپل اوټ پول کول زموږ جمهوري حق دی او دغه په موږ باندې فرض هم دي چې موږ دغه خپل اوټ واچو خو کوشش به دا کوو چې په دغه ورځ باندې اوټ داسې کس ته واچو کوم چې د علاقې د بهترۍ دپاره د ټولو نه بهتر انداز باندې کار کولی شي. او دویمه خبره ده چې زموږ اکثر پولینګ سټیشنو باندې جګړې کیږي کوشش به دا کوو خپل اوټ واچو په امن به اچو په ورورولۍ به اچو ځکه چې د الیکشن دغه یو ورځ ده او زموږ ورورولي زموږ رشته داري زموږ ګاونډګیري دا د ټول عمر دپاره د دغه پیغام سره محمود جان عمرزی له اجازت ورکوي د لوی الله امان.